بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د سیرت طیبه پر موضوع باندې مخکې موږ بعضی اهم جامع کتابونه ذکر کو. نن هم د سیرت متعلق کتابونه خو هغه پر خاص موضوعات چې دغه مضامین او موضوعات د سیرت په هغه کتابو کې چې مخکې موږ ذکر کو په هغه کتابو کې هم شته. مثلا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر فصاحت، بلاغت، وصایاو باندې بعضی کتب، یا نعوذ بالله د انبیاء کرامو په شان کې یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې څوک ګستاخانه الفاظ کلمات وایي، دغه څه حکم دی په دا باره کې بعضی اهم کتابونه، یا د نبی علیه الصلاة والسلام د خادمانو او کاتبانو په باره کې بعضی کتابونه چې کاتبان څو، خادمان کم خادمانو، یا د اهل بیت د فضیلت فضایلو په باره کې، او د ازواج او اولاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه موضوع کې بعضی کتابونه، یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د میراث او ترکیب په باره کې چې د انبیاء کرامو د میراث او ترکیب څه حکم په دا باره کې تحقیق او تفصیل. هلته حدیث شریف کې راځي چې نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقه، یا په کتابو کې باقاعده پر دغه موضوع باندې یو باب فصل چې ما ترکه النبي صلی الله علیه وسلم من الميراث ان النبي صلی الله علیه وسلم لا یورث. بیا پر دغه موضوع باندې بعضی کتابونه چې دا اهم کتابونه دي، یا هغه امثال یې راجمع کړي چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مختلفو احادیثو کې د اسانی د پاره هغه امثال ذکر کړي، هغه مصنفین او علما راجمع کړي چې دا ډېر اهم کتابونه دي. په هغه کتابو کې یو کتاب امثال الحدیث المرویه عن النبي صلی الله علیه وسلم. هر کتاب باندې مش تفصیلی کلام نسو کولای، بس د کتاب د نامه څخه معلومیږي. دا د علامه ابي محمد الحسن ابن عبد الرحمن رحمه الله کتاب دی. په 360 هجری کې مصنف وفات شوی دی. په 300 صفحاتو کې په یو جلد کې په دغه نامه باندې الامثال الحديث. بل کتاب دی د علامه ابي الشيخ عبد الله الاصبهاني الانصاري په 360 هجری کې وفات شوی دی. دا په یو جلد کې دی. یا الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب د علامه ابي عبد الله محمد ابن سلامه چې په 450 هجری کې وفات شوی. دا دریم نمبر کتاب. څلورم نور الاقتباس، دا د علامه حافظ زین الدین عبد الرحمن ابن احمد ابن رجب الحنبلی رحمه الله 995 هجری کې وفات شوی مصنف، او دا ډیر مشهور کتاب دی چې مصنف شرح ور باندې کوي، او دا کې هغه وصایا او وصیتونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته کړي دي، دا جلام چاپ شوی دی. او د حافظ ابن رجب الحنبلی رحمه الله چې کوم رسائل دي پاتو جلدونو کې، په هغه رسائلو کې د رساله سته. یا بل کتاب د مولا علی کاری رحمه الله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام هغه خطب او خطبه پکې راجمع کړي. یا وصایای نبویه په دا نامه سره کتاب عبدالقادر الارناؤوط هغه وصایا راجمع کړي، بیا پر هغه باندې جمع او تشریح شرح ور باندې کوي. او الکنایه فی الحدیث النبوي دکتور مصعب حمود دا پر دا موضوع باندې کتاب. یا د اعجاز په باره کې اعجاز البیان النبوي عبدالحفیظ پرغلی علی په نامه باندې مصنف دغه کتاب لیکلی دی. او نور کتابونه پر دا موضوع باندې لیکل شوي دي چې 15 څخه زیات کتابونه صرف پر فصاحت، بلاغت، وصایا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لیکل شوي دي. یا صفت د نهي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په کم شان انداز باندې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نهي کول. د حضرت امام شافعي رحمه الله چې په کتاب الام کې مستا، او احمد محمد شاکر پر دا باندې جلا تحقیق کړی دی، جلا چاپ شوی دی. او اقضیه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قضایا او په باره کې په 2 جلدونو کې دی دا کتاب. دا مصنف په 419 هجری کې وفات شوی دی. یا المحقق من علم الاصول فيما يتعلق بافعال الرسول صلی الله علیه وسلم د علامه ابو شامه المقدسی رحمه الله کتاب په 615 هجری کې مصنف وفات شوی دی، په یو جلد کې کتاب دی. یا د حافظ ابن تیمیه رحمه الله درې رسالې دي په دا موضوع کې. ایضاح الدلاله فی عموم الرساله، یا پر وجوب د طاعت د الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اولی الامر، یا اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بصحیح المنقول وصریح المعقول. درې رسالې د حافظ ابن تیمیه رحمه الله دي، او هغه پر یو ځای باندې ملاویږي، جلا ملاویږي په هغه رسایلو کې. بل کتاب دی تفصیل الاجمال فی تعارض الافعال والاقوال. دا ډېر اهم موضوع ده چې علامه صلاح الدین ابي سعید خلیل الدمشقي رحمه الله کتاب ور باندې لیکلی دی.
1901 هجري کې مصنف وفات شوی دی. په 208 صفحاتو کې دا کتاب دی او مصنف 60 کتابونه تقریبا نور لیکلي دي. تعریف ته تعارض کوي، بیا شروط ته تعارض ذکر کوي، طریقه ته تعارض ذکر کوي، بیا تعارض د فعل مع القول چې راشي او بیا تطبیقي صورتونه ذکر کوي. یو بل کتاب دی تخریج الدلالات السمعیه په نامه سره. دا کتاب د علامه ابوالحسن علي بن محمد بن مسعود رحمه الله چې په 1909 هجري کې مصنف وفات شوی. دا په دې باره کې دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په قرن اول کې په هغه وخت کې کم کسبونه کارونه ولو په هغه زمانه کې، یا افعال رسول الله صلی الله علیه وسلم ودلالته علی الاحکام الشرعیه. دا د علامه محمد ابن سلیمان الاشقر یو رساله ده، او اقضیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الحدود دا بل رساله ده د عبدالقادر ابن سلیمان الاشقر، او حجیه افعال رسول الله صلی الله علیه وسلم اصولیا وحدیثیا وفيه عصمته صلی الله علیه وسلم من الخطأ والخطیئه. دا مختصر رساله د شیخ محمد عوامه صاحب په 112 صفحاتو کې کتاب دی، ډیر اهم کتاب دی. یا د هدایات په باره کې الهدی النبوي فی الرقایق د شرف محمود یو کتاب دی، یا هدی النبی صلی الله علیه وسلم دا بل کتاب دی د یو زنانې لیکلی دی، او المصباح الموزع دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم امراو ته خطوط د مکاتبات په باره کې دی. دا کتاب د علامه ابي عبدالله محمد ابن علي الانصاري رحمه الله چې په 1909 هجري کې وفات شوی. یا کتاب النبي صلی الله علیه وسلم دکتور محمد مصطفى الاعظمي دا کتاب مصنف دی. یا اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین صلی الله علیه وسلم د علامه شمس الدین الصالحی رحمه الله چې په 1953 هجري کې وفات شوی دی. دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څو کاتبان کتاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او سفراء النبی صلی الله علیه وسلم او کتاب و رسائله دا مختار الوکیل را جمع کړی دی. دا بل کتاب دی. یا کتب النبی صلی الله علیه وسلم الى الملوک والامراء دا بل کتاب یو رساله ده بشر عوض محمد ادریس را جمع کړی دی. یا دغه د کتاب متعلق بحث تحقیق په نور کتابو کې مستا لکه الروز الانف د علامه سویلی رحمه الله، یا د علامه علي بن حسین المسعودي رحمه الله د سیرت په باره کې کتاب، او د علامه عبدالغنی المقدسي رحمه الله خپل کتاب د سیرت په باره کې، یا البدایه والنهایه د حافظ ابن کثیر رحمه الله. په هغه کتاب کې حافظ ابن کثیر رحمه الله پر دا موضوع باندې ډیر بحث کړی دی. 26 کاتبان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی مختصر سوانح ذکر کړي دي. یا حافظ علامه زین الدین العراقي رحمه الله چې خپل کتاب الفیه د سیرت په باره کې په هغه کې 42 کاتبان ذکر کړي دي. او بیا چې علامه مناوی رحمه الله پر هغه باندې شرح کړې ده بیا په هغه کې. یا یو بل کتاب دی په 4 جلدونو کې په هغه کې 203 هغه کسان عاملان استازي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته کارونه ورسپارلي وو، مختلف کارونه پر دا موضوع باندې په دغه کتابو کې دا تحقیق او بحث او جلا رسالو کتابونه مر باندې لیکل شوي دي. یا تسمیه ازواج النبي صلی الله علیه وسلم او اولاده دا بل کتاب دی د علامه ابي عبیده معمر ابن المثنى رحمه الله په 209 هجري کې مصنف وفات شوی دی. یا الذریه الطاهره دا بل کتاب دی د علامه ابي بشر محمد ابن احمد ابن حماد الانصاري رحمه الله چې په 310 هجري کې مصنف وفات شوی دی. دا ټول کتابونه چاپ شوي دي ملاویږي په کتابخانو کې. یا کتاب الاربعین چې دا په مناقبو کې د امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن، او دا په 620 هجري کې مصنف وفات شوی دی. یا ذخائر العقبہ په مناقب ذوی القربى د علامه محب الدین الطبری رحمه الله چې په 604 هجري کې مصنف وفات شوی دی. دا په 1504 صفحاتو کې کتاب دی تراجم سوانح د آل بیت، او بهترین کتاب دی، دا ډیر ښه کتاب دی. او بل کتاب دی ازواج النبي صلی الله علیه وسلم د علامه شمس الدین محمد ابن یوسف الصالحی الشامی رحمه الله چې دا په یو جلد کې کتاب 312 صفحاتو کې او د هر بیبي جلا مناقب ذکر کوي. بیا 40 هغه بیبیانې او زنانې ذکر کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عقد د نکاح سوی او خلوت نور غلی بیا پر دا موضوع باندې. او الصحيح المسند من فضائل اهل النبوت ام شعيب الوادعيه دا یو کتاب لیکلی دی. یا پر ترکه میراث نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې علامه ابي اسماعیل حماد ابن اسحاق ابن اسماعیل رحمه الله کتاب لیکلی دی، تحقیق قربان سوی دی په 220 هجری کې مصنف وفات سوی دی. یا الفخر المتوالي
دا یو بل کتاب دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوم کسان خادمان منزیان مریان منصوب د علامه سخاوي رحمه الله یا استجلاب ارتقاء الغرب بحب اقرباء الرسول صلی الله علیه وسلم وذوي الشرف د علامه سخاوي رحمه الله بل کتاب دی او مخکې موږ وویل چې دا بعضې اهم کتابونه لکه الصارم المسلول على شاتم الرسول د حافظ ابن تیمیه رحمه الله دا ډېر اهم کتاب دی چې مختلفې طبعې سته محققه طبعه چپې داسې السيف المسلول د علامه قاضي تقي الدين سبکي رحمه الله 956 هجري کې وفات شوی دی تنزيه الانبياء عن تسبيح الاغبياء د علامه سيوطي رحمه الله السيف المسلول د علامه ابن كمال باشا الحنفي رحمه الله او رشق السهام في ازلاع من سب النبي عليه السلام د علامه شمس الدين الصالحي الدمشقي رحمه الله چې په 953 هجري کې وفات شوی دی الانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وسلم د سعيد بن شيم الحزيري چې په 1490 هجري کې وفات شوی دی یا د علامه ابن عابدين الشامي رحمه الله تنبيه الولاة والحكام چې هغه یو رساله ده په مجموع رسائل کې سته او دا کتابونه اهم کتابونه چې د سیرت سره تعلق لري او نور ډیر علمي او تحقیقي مواد په دغه کتابو کې مخته راځي چې ډیر اهم او بیا خاص کر زموږ د سیرت طیبه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ډیر اهم موضوع ده د سیرت پر هر جز پر هر موضوع باندې چې کتاب لیکل شوی پر هر طرف باندې هغه ډیر اهمي